یو بادشاہ تیر شوی د بلخ علاقه ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه، بادشاہ دی خو نیک سړی دی. یو ځل یو سړی په دې خوب ویني، په خوب کې ینم چې یو سړی په دې دربار کې چکر لګي، شاهي دربار ته چې ورته پریزیډنسي وي یا پرایم منسٹر هاوس ورته وي، هغې کې لګیا دی او منډې تړلی وی. ابراهیم ابن ادهم کله کله مټه راونیوه، لکه څه کې وی اوښ رانه روک شوی دی، هغې پسې ګرځم. وی عقل ولره دا د اوښ د کتو ځای دی؟ وی ولې دا څه ځای دی؟ وی اوښ دلته نه میلاویږي، دا د بادشاه محل دی، دا د وزیر اعظم سیکرټریټ او محل دی، دلته اوښ څه کوي؟ وی کوم ځای وګورم؟ وی صحرا او بانډو کې منډې وهه. اوښان په محلونو کې څه کوي؟ صحرا ته ځه، بانډو ته ځه چې توبو پسې به تلي او خوراک پسې به تلي، دا خو ته قمقل. وی خلک په محل کې دنه اوښ لټول قمقلتوب دی وی، او نو وی په بادشاه کې دنه خدای لټول هم ګورې قمقلتوب دی. دا نو بې انصافي ډېره کېږي، پردې حق به نه ورکوې به دنه وهلې کېږي، رعیت ته به خپل حقوق نه رسې. دا ګورېرونو بادشاهي نبی علیہ السلام فرمایي وی د دریو کسانو ملاقات عبادت دی وی، د دریو کسانو، یو کس پکې انصافدار بادشاہ دی عادل، او علیہ السلام فرمایي وی یو څو کسان به د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې، یو پکې امام عادل نیک بادشاہ دی. که خدای پکې لټې لټولې چې د هغې مثال به هم در کوم، خو غالبه داسې ده چې بادشاہ نه انصاف ډېر ګران دی. ځکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وی که د فرات دریاب په غاړه یو سپی د تندې مړ شو، وی د قیامت پر ورځ به خدای د عمر نه تپوس کوي هلکه د دریاب په غاړه سپی د تندې ولې مري؟ خو لږ د ځای ځان له وګوري شونډه دې ورښکته کړي اوبه وڅښي، ژبه دې وساتي. نو د دریاب غاړه ده، بیا م عمر وی ماله پکار دي چې حیواناتو له دریاب په غاړه ګودرې جوړې کړم، پکار دي چې په دې صحراګانو په دې ځنګلونو کې ولا حوضونه جوړ کړم چې د باران اوبه جمع کېږي چې حیواناتو ته تکلیف دی. بادشاهي چلول اسان کار نه، ډېر ګران کار دی. کله معلم پریشان شم چې زمونږ دا خلک په غضب د خدای اخته دي، مونږ نیک عمل پرېښی دی، په پریشانو سر یونس درته یو څو مثالونه ښیم. نو چې دا خوب یولید نو دی چې خوبه پاسېد پریشانه شو، واقعي دا خو ګران کار دی. خدای او مخلوق دواړه ستا سره، خدای خوشحاله مخلوق به خفه کېږي، که مخلوق خوشحاله الله به خفه کېږي. که د خدای حق ورکې د مخلوق تر باندې پاتې کېږي، او که د مخلوق حق ورکې د خدای پاتې کېږي. حضرت معاویه رضی الله عنه حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها ته یو خط راولېږه، ناشنا یو نصیحت راته وکړه. بی بی عائشہ صدیقه خو بی بی عائشہ وکنه، د حضور پاک کشر بی بی د اوخیاره سونه ده، یو پوټینې غوندې خطې ورته ولېږه، پوټینې غوندې. وی ای د مسلمانانو بادشاہ واوره، که کم انسان د الله د رضا په مقابله کې د بنده خیال وساته، که کم انسان د الله د رضا په مقابله کې د بنده رضا وساتله، د بنده خیال، یعنی بنده خوشاله که خو الله خفه کو، نو خدای به دې بندگانو تفرید او مدد به سره نه کوي. او که کم انسان د بنده په مقابله کې خدای خوشاله که چې بنده خپل کار کې خو چې الله خوشاله شي، وی د بندگانو د تکلیفاتو نه به خدای محفوظ وساتي. والسلام، دا دو خبرې ذهن کې واچو. مې دې ته نصیحت وای، بادشاہ ته دا نصیحت مکوا چې دا چلو کو دا چلو کدا، ستا مقابله د الله او د خدای سره دی، یو خوا بل خوا د بنده سره ده. کوشش کوو چې دواړه خوشاله وساتي. که داسې مقراله چې اوس بنده خوشاله هم خدای خفه کېږي، نو د عایشې بیبي نصیحت څه شو؟ بنده خوشاله هم خدای خفه کېږي، پرېږده بنده الله خوشاله کا، د بندګانو نه به خدای ساتي. او که بنده دی خوشاله کو خدای دی خفه کو، بیا د خدای زور ته څنګه شي. نو ابراهیم ابن ادهم چې دا خوب ولید حیران شو، او سار وختي دربار کې ناست دی،
اخو بقاضیان مو دا غزمانی بادشاہان پیسری بهم کولی یو سړی نیغ راغی هغه سړی داسې دی چې د هغه د مخ یو روب دی یو هیبت دی چې کم په مین ګیټ باندې کم کسان ولاړ دي پولیس والا هغه دې تاسو نو کې څوک سکه چې ورپسې په بل ګیټ کم کسان ولاړ دي سکیورټي هغه تاسو نو کو چې کم د بادشاہ مخصوص دفتر لپاره ورغه هغه سکیورټي والا هم تاسو نو کې تاسو کې کم خواروانه نیغ ابراهیم ابن ادهم لورغه او داسې شکل هم ساجیبه غونډه اوس ګوره الله چاته هدایت کوي یا لکه سکه ابراهیم بن ادهم په وکاتو شو چې دا سړی نیک په دې ګیټونو راغی او چا ورته نو چې ته ودرېګا او سړی داسې خیرن خچنه او شلیدلې سپلې او شلیدلې جامې لکه سکه خیر دی وی صاحب دا سره لراغلې ملګیو بوټي پکې شپلې مدمه کوم او سړی غلېوانه وخت مون خو روغ دی خدا چې نیک پنی غراغ نو معلومیږي دا چې دماغي جوړ نه دی کاکاس سره بازار کې دا هوټل ریسټورانټ هغه بازار کې دی التشپکوا وی دا څه دی وی دې ته د بادشاہ محل وی وی خان وی څوک دی بادشاہ وی زیما وستانه مخ کې دلته سوکو وی زما پلار وی دا غنه مخ کې دلته سوکو دا غپلار هغه مخ کې سوکو فلان کې هغه مخ کې سوکو فلان کې وی چې دومره خلک په یو ځای تیر راتیر شي هغه تسره نه وي څه وته وي اوهو مون خو یې سړی لیونی دی سړی خو بل شان سړی وکړ او خيار د زمانه وخت ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی سړی نصیحت کو خو بهترین نصیحت ته نبی علیہ السلام فرمائی کن فی الدنیا کانک غریب دنیا کې داسې جون تیرول کدا ناشنا انسان غریب نو مراد دا بے مال مسکین فقیر نه مراد خطا نشي داسې جون تیر کا سوک تم نه پیږي ناشنا د ځان نه جوړ کا مسافر یو مسافر چې 2 ورځې یو ځای کې دمه کوي او کدا سینین عابر السبیل لکه د لارې تیریدونکي او نبی علیہ السلام فرمای مالی ولی دنیا وی دمو د دنیا سدي وی دمو د دنیا داسې مثال دی چې مسافر د اون لاندې روز پته راکلو بیا روان شو چې دا خبره ابراهیم بن ادهم وره دي اسم نه کې د توجه خو به مولید بادشاہ پرې خو لا بس حکم یو کا ځان له خپل بادشاہ سنبالوي نور نشم کوله بادشاہ نے استعفا ورکړه زمون بادشاہ نو غوندې نه چې په زور لړکاونه لړکېږي نه باسي پرې خو د استعفا ولي کله کاغذ او کوم چې ددن لاندې سکر راغلا ورکړه سلام علیکم ځان له بل بادشاہ ګوره لا الله عبادت کی سر شو بیت اللہ تا مکی مکرمی تا مدینی منوری تا بس لگیا دے دا اللہ عبادت کی دا سے عبادت ہمنا دینی علم حاصل ہے لگیا ہے دینی علم حاصل ہے دا نبی علیہ السلام مبارک حدیث مزدکی قرآن مزدکی اور لگیا دے خپل ذکر اسکارم کی رعیت ورپسی شو چی دا سڑی بکم زی پیدا کو دا بکم زی یو دلت چاہتا پوسو کو ابراهیم ابن ادهم وی د بادشاہ خوان ډیرو ک د دې غربت او د دې فقیره جون خوان ډیر دی کم خوان ډیر دی وته وی دار مزیدار خوان دی ور سکون او اطمینان د زړه خدای شي دی کنه وی دار مزیدار خوان دی یو ځل مې د ماسخوتن نن په جمعات کې وکړ کې ناستم او ماته یو خوند د جمعات کار شو ګټ کې ناستم چې نن به ټول شپه خپل رب یاد کړم الله الله بكم الا بذكر الله تطمئن القلوب دا الله ذکر چې کې الله سره دې زو جوړ کو نو لوم اطمینان شو کنه مونږ ولې پریشان یو مونږ خدای سره نه دي مخامخ کړي وردا سوئچ بجلی کې ورکه نو بلېږي او کدا سوئچ د بجلی داغه بلک پلک پدے پنور سوڑو کے مانڈے قیمتی سوڑو کے مانڈے بلب بلیگی نا دا سوچ منگ لچا سارا کنیکشن تعلق رو جوڑول پکار دی اللہ سارا چاہے اللہ سارا منگ دا خپل کنیکشن برابر کا او دا سوچ منگ اغب سوچ سوری کے ورکا پلک کی چاہے کہ بجلیشتا بلب ببل شی نو منگ سوچ کم پلگونو کے ورکڑے دے دا خدای نمازی وا پنورو کے نو رانا نشتا کن رانا کم دینا دا نشتا رڑا اطمینان نشتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وی جماعت گوڑ کے کہنا اسلام خپل رب میں یاداو
خلق رور و خوارشو زاغ سے اللہ تناستیم دا جماعت امام موازن لار خادم راغی متی کاکا سسکے ما دا خدای کور دے دلتا بدا شپاو کم ویناو دا شبه لکه دا خو وقف جماعت تی دا چا خودین دا خدای کور دے پری بدا دا دلتا شپا کم نخبل اللہ یادوم وی دا وغسر پا باس شو دا مٹیو نیوم ریخ کم جماعتو چتو پا پولو دا پاسے اغردولم چی پولو نے دیکر اغردولم لت اراک للاندر اور غلیدم وی زما دا اللہ پا ذات قسمی چی زما سر با دا یوی پوڑای نبلی لراتا او دا بلی نبلی لراتا او دا بلی نبلی لوزمکی تراو رسیدم او اغی ٹک دا پوڑای سر چی زما پا زلو او پا دماغو دا اللہ کم انوار او برکات نازلی دل نو اغا نشمیلی چی کم بل زینی نازلی شوی شپا می پا بیابان اکلا خپل خدای تا می دیرو جلل دیر جات میو جلل چی اللہ زا اسم پا دی خوشحال ہے ستا پا دی عمل خوشحال ہے دا دنیا یو سو رضی تیری بشی دا رعیت ورپسی گردیده وزیران اده پا دی بل سلی کینو زویلا معشوم دے یر داسی انصافدار بادشاہ زمونگ دا مخلا نو چاوزے کی چاوے غزے اس فقیر ملنگ ناستے دا دریاب پغار مونگوری فقیر ملنگ اگی تواجی دا پا گسو کے خیر غواری دا نا خیر غختل او پا گسو کے سوال حرام دے گناہ دا نبی علیہ السلام فرمائی مونگ چیزر دا فقیر ملنگ نوارو نو مونگ دی مات تمہاری آگارا کی چی کچکول چولی او سخاب بینتی دی ٹکی مند نکی استنجاو کی دانم نیند سخاب بینتی دی مونگ ویو دا کمال والا دے خود تر سیدلے دے دا مردار دے گناہ کبیرے والا دے سوال کئی نبی علیہ السلام فرمائی جسوک با دنیا کے لیے بل دخم مسلمان نسوال کئی دا قیامت پرد بے پدی مخ کے وخ نیت شروع کی بھئی شریعت پا اغ نظر کی شریعت تا گورو چی کم نظر منتا خدا و رسول خورے دے نو دا سوال کول او دا خیراتون پا گسو کی غندول او کچکول گرزول دا زان دا پارا سو کی در پلان کی بابا ملنگی مو سو کی در پلان کی بابا ملنگی مو سو کی در پلان کی بابا ملنگی دا گناہ کبیرہ دا فقیر ملنگ ندے خواہ زان لناستے دریاب پا غار باندے خدا یادئی او یو صادر دے والا آغا صادر پہ استن باندے گنڈی دیکھ دی وزیرانو صحیح کپوی را دل او بادشاہ سلامت دا سکیتا بادشاہی پس خلق سنکی بادشاہی دے پریخا دو دا پیسا دے شو روکلا دا پا کم اثر شوے رازم ایک وقت خلق در پس پریشان ہے چو واپس دی بوزو پا تخت شاہی دی کینا سمر نوکران بدی سوک بدن مخکز غلی دل سوک بدن رستز غلی دل خلینا بدی خبر نو ہوتی چه خلق بدل را منڈے واجد دا عبدالتا ناستے زال لستن باہن داگی گنڈے آگی ہوتی پریگی دا مالا چه خدای که مو بادشاہی راکلنو اغا بادشاہی دا ستاسو دا غی بادشاہی نرے رضیاتا بہتر دا نوکرانو خندل چه دا بادشاہ سے پا دماغو کی بپرق راگلی علاج بولو ویسا بادشاہی دا ستاسو وی زما دا بادشاہی راستنی دا تار نو ویستا دریاب تے غردولا وی زما بادشاہی تاسو منے وی دا راستن اللہ پیدا کی اوہو یار بادشاہ سلامت دماغ کار نکی کن دماغ ٹک ندی دریاب تستن غردولا سوک بیرا پیدا کی چپ میدان دی غردولا سوک کی نشی پیدا کولے دا دریاب کی دا بسوک پیدا کی پولیس سوک کی نشی پیدا کولے دماغ خراب شوی دی علاج والا پکار وی دماغ میں نے دی خراب شاہ میں پیدا کی وی سیب دا بسوک پیدا کی وی خان دریاب قبانو تے حکمو کو آوازو کہ اے دا دریاب میانو یوستن میرے دریاب تو غردولا مہربانیو کے مالا غست پلستن را پیدا کے وی پستر گلون کا بولوند یوستر گا پخلک غستن نیولی دا او دا دریاب دی غال در آگے ودت کے غا ستن چتک رو لاس کے واغشت دیتا بادشاہی والی نیک عمل دا ذل اطمینان پیدا کی بادشاہ کے اغت ازان اغس مطمئن نخ کارے دا لکا پدی فقیرے کے جدی تقفل زان سنگ مطمئن کارش او دا نچے گنی بادشاہی گناہ دا یو مثال بمدر کم خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ وفات شو خواجہ سے پھوڑے لوے سڑے دنیا خلق جنازی لرالل دمر خلق جنازی لرالل چه انتظام نشو که ده که ده دمر خلق ده سنگ جمع شو بکه خواجہ ابو الحسن خرقانی
رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ مو ډېر لوی عالم مو او داغه په لاس ډېر هندوان او سیکان مسلمانان شوي ډېر زیات خلک ډېر مریدان دنیا خلق رالل اوس دې کې په د جنازې انتظار د جنازه وسوک کوي یو سړی اوچت شو اعلان یې وکړ خلکا وی خواجه صاحب ماته وصیت کړی چې زما جنازه به هغه څوک کوي چې هغه کې دا څلور صفتونه که دې څلورو کې پکې یو صفت هم نه زما جنازه دې نه کوي لومبي صفت دا دی چې د په ژوند کې تهجد نه پرېښی او تهجد خو ډېر خلک کوي خو چا نسبي پاتې شي که نه بیماري اوده پاتې شي لومبي صفت به دی چې په ژوند کې به تهجد نه پرېښی نمبر 1 دویم صفت به دی چې په ژوند کې به پردی ښځې ته نه کتلي نو پردی ښځې ته هم خامخا د غم ښادو کې د انسان نظر پرې لګي دا نه چې نه لګي داسې څوک نه پاتې کېږي څوک په بد نظر ورته ګوري څوک په بد نظر نه ګوري په ښه نظر ورته ګوري ټول خلک خو یو شان نه دي خو یاره ته به بلکل نه کتلې پردی ښځې ته دو شو درېیمه څه دي چې کله بالغ شوی دی نو دنه به تکبیر اولانی فوت شوی او تکبیر اولا خامخا فوت کېږي مولانا شهید احمد گنگوهی رحمت الله علیه زمون په دارالعلوم دیوبند په د کابرینو کې ډېر لوی محدث محقق تیر شوی دی یو ځل څه مسله کې خلکو ګیر ته یو جلسې لتلې و دا سلام مستلمشي دا سلام مستلمشي ناشنا خبره ده بعضې په دې جلسو کې موږ هم خلک ګیر کی دومره سلام مستلمشي جوړ چې هلته کې د مانځه وخت قریبي هلته کې جنازه مثلا هلته بل څه مسلې خو خلکو خو عقیدت محبتي دومره سلام ستړي مشي جوړ شي چې مونږ هغه مونځ خو خدای مونځ خرابېږي یو ځای ته زمونږ یو ډېر لوی عالم دی د صوابۍ د علاقې ډاګی بابا جي زه هم تللی بیان لا هم تللی چې ما بیان وکړه خلکو یو لوی غوبل او د سلام او کلام خو خیر ما ته په یو ګوټ کې ځان راوویست